د سورہ توبه 42 نمبر آیات ته 2 نمبر آیات د سورہ توبه دی آیات کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معمولی شان تنبیه ورکړي. هغه څنګه مفسرین لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله منافقین ته اجازت ورکړو چې دین جهاد نه پاتې شو. الله جل جلاله تنبیه راولېګل او فرمایي الله اول تا معافی کړی دا ولما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تاول اجازت ورکړو دیتا تر دې پورې چې واضح شي وي پتا وتا ښکار شي وي تا تا هغه کسان چې کم رښتونی دي او هغه کسان چې کم دروغجن دي د رښتونی تا ته واضح شي وي او د دروغجنو خلکو ته علم راغلی وي نه بیا ورته د منافقینو اجازه ورکړه تر څو پورې الله جل جلاله وحی نه راغلی نو تا بدی ته تم اجازه چې دینه دا به وته نه ورکړه نو دا اجازه ورکول باندې الله جل جلاله تنبیه راولېګل خدا غینه مخکې الله فرمایل ته الله معافی کړی دا. قاضی عیاض رحم الله فرمایي چې نه دلته کې دا عفا د بخبل معنا باندې نه دی بلکې دا فمعنا د لم يلزم دي چې پتا هیڅ لازم الله هیڅ چیز چې پتا نه دی لازم کړي. الله فرمایي عفا الله عنك الله معافی کړی د تا ته لما ده هغه څه اذنت لهم لما هغه اذنت لهم چې تا ولې اجازه ورکړو دي تا حتا تر دې پورې يتبين لك الذين صدقوا چې واضح شي او تا کسان چې کوم رښتونی دي وتعلم الكاذبين او تا دروژن پیژندل. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر د جهاد نه پاتې کېدو اجازت نه طلب کوي هغه کسان چې کوم مؤمنان دي ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخر باندې هغه د جهاد نه پاتې کېدو اجازت د نبی عليه السلام نه طلب کوي جهاد کیږي. اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم دا چې دي جنگي جهاد کوي په خپل مالونو سره او انفسهم او په خپل جانونو سره. والله علیم بالمتقین الله جل جلاله عالم دی وه دې په متقینو باندې. انما يستأذنك الذين بیگ الله جل جلاله دو قسم ډلې ذکر کړې. یو هغه چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه نه طلب کړي سرشندري مجاهدین دي د الله جل جلاله فلار کې جهاد ته چې په خپل مالونو سره او په خپل جالونو سره چې دین د تیار دي. او دویمه قسمه هغه ډله ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د جهاد د پاتې کېدو اجازهتونه چې دین دا غواړي. الله فرمایي چې کم خلک اجازه نه غواړي نو دغه خلک چې دین د مؤمنان دي دی په الله باندې او په ورځ د آخر باندې ایمان لري. او کم خلک چې پیغمبر استانه اجازه طلب کوي دا خلک په الله باندې او په ورځ د آخر باندې ایمان چې دین دا نه لري د دې زړونه چې دین دا په تردد کې دي شک کې دي. الله فرمایي انما يستأذنك الذين يقينا هغه کسان چې اجازه طلب کوي استانه لا يؤمنون بالله واليوم الاخر دی په الله باندې او په ورځ د آخر باندې ایمان نه لري. ورتابت قلوبهم حدیث لونه شک نډک شوی دي فهم في ريبهم پدی و پدې شک کې يترددون سرګردانه وي. الله الحمد